څلورمه نقطه دا ده، الله رب العزت په دې مسلمان باندې په دنیا کې ازمایش راولي. ولې؟ ځکه چې ګناهونه معاف کړي نو آخرت ته به صاف سوتره لاړ شي. ازمایشونه په دنیا کې بار بار راځي، دی صبر کوي، نو په هغه صبر وجه نه الله رب العزت د دوی د ګناهونه ختموي. نو چې ګناهونه ختم شي نو دوی به د قیامت په ورځ باندې صاف سوتره الله رب العزت ته ودرېږي. په دنیا کې به ځینې ازمایشونه په ده باندې راشي، ګناهونه ختم شي، قبر کې ته سزا میلاو شي، نو د ګناهونه ختم شي، قیامت پر ورځ باندې الله رب العزت ته به صاف سوتره ودرېږي. الله رب العزت په دغه حکم وکړي چې جنت ته. او مسلمان د پاره خو په مزې د مسلمان د پاره نومي قسم نعمتونه دا په جنت کې دي، دا په آخرت کې دي. کافر د پاره په دنیا کې مزې دي، لیکن په آخرت کې د دې دپاره انتهایی سزا دي، نومي قسم سزا به دې ته ملاوي. قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم. الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي چې کفار دي دا ګمان نه کوي چې دوی ته الله رب العزت دا رسۍ کولاو پرېښې ده، الله رب العزت دوی پرېښې دي داسې چې خیر لانفسهم، آیا چې دوی دا بس موږ دپاره خیري؟ الله رب العزت فرمایي نه، د دې دپاره دا خیر نه دی. انما نملي لهم لیزدادوا اثما. الله فرمایي دا داسې چې موږ دیو پرېښې دي، دا ولې؟ دا موږ د دې دپاره لیزدادوا اثما چې دیو ګناهونو کې نورم مبتلا شي، نورم ګناهونه وکړي، چې الله رب العزت له سزا نورم مضبوطه ورکړي. نو دا الله رب العزت چې د کافر باندې په دنیا کې دا سختي نه راولي، دا د دې وجه ده. پنځمه نقطه دا ده